رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر د جنگ تفصیلی واقع بیانې ده. د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عادت مبارکو چې کله به یو ځای کې فتح وشوه، جنگ به وشو، ختم به شو، بیا به یو څو ورځې په هغه ځای باندې پاتې وو. دې ورځو کې یو څو کارونه وشو. یو خدا چې په دې جنگ کې د صحابه کرامو د شهداو تعداد تقریبا 14 یا 15 دی په خیبر کې. دویم مشرکین یهود په دې کې چې کوم قتل شوي دي هغه 93 دي، یعنی اووه کم سل کسان د یهودیانو دا قتل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه ورځ تیرې کې او تاسو ته مخکې بیان شو چې کله یهود تسلیم شول او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منت زاری وکړه چې مونږ دلته پرېږده، دا ځمکه و مونږ خورو او د دې آمدن تاسو دی او مونږ ته به هم پکې راکوئ. نو پیغمبر علیه السلام دی په دې ځمکه باندې پرېښول. د دی په دې ځمکه کې تصرف او پاتې کېدل د مالک په حیثیت سره نو او د شریک په حیثیت سره نو، بلکې د دیقان په حیثیت سره. او دیقان لکه یو سړی ځمکه او بیا دیقان ته ورکي، هغه پکې کر کرونده کوي او هغه ته څه برخه مقرر شي او د ځمکې ټول آمدن بیا مالک ته راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حیثیت سره د یهود پرېښو او دومره ښې ورسره وکړل چې نیم آمدن به نبی کریم صلی الله علیه وسلم یهودو ته پرېښو او نیم آمدن به مدینې منورې ته تلو او هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه د الله جل جلاله رضا و هغه څه به تقسیمولو. او د دې په باره کې تاسو ته خبره شوې وه. د دې دهقانۍ وخت یې ورسره مقرر کړی و، نقرکم علی ما شاء الله او کما قال علیه الصلاة والسلام. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې زه تاسو پرېږدم چې څومره د الله خوښه شوي، یعنې څه وخت یې زموږ اراده وشوه بیا به تاسو دلته نه وباسو. نو دا چونکې احسانا وو د خیر ښېګړې په توګ باندې د دې لپاره یو حد پیغمبر علیه السلام متعین نه کو. د لوډ سپیکر کې ګوتې مه وایه، اواز مه خراب کو، بیا د څوک دي سم اواز خراب کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته حد متعین نه کو، یعنی چې څه وخت د خدای خوښه شي بیا مونږ تاسو وباسو. نو د حضرت عمر رضی الله عنه تر زمانه دی پاتیو. په 11 هجری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړی دی او د خیبر فتح په 9 کال د هجرت باندې شوی ده. نو 7 8 9 10 11 15 کال دا شول. بیا 2 کال د صدیق اکبر رضی الله عنه زمانه وا، تقریبا 9 کال بیا د هغې نه وروستو د حضرت عمر رضی الله عنه دور خلافت چې رالو، نو هغه ورته وی چې وځئ. نو یو یهودي ورته وی چې امیر المؤمنین زه یو خبره کوم، وی وایه. وی مونږ ستاسو پیغمبر په دې ځمکه باندې پرېښي او ته مه څنګه شاړې؟ مطلب دا دی چې ته د خپل پیغمبر خلاف ورزي کوې. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل دا زه دومره ساده ولیدم، تا ته د الله پیغمبر څه ویلي وو؟ نقرکم علی ما شاء اللہ، جتنا اللہ نے چاہا اس وقت تک
हम आपको इन ज़मीनों के ऊपर रखते हैं, फिर जब चाहा तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने हम तुम्हें निकाल बाहर करेंगे. چې د الله رسول تاسو سره خبره کړې وه نو هغه په دې بنیاد کړې وه چې څومره د خدای خوښه شي. ورځې تاریخ یې کال یې نو متعین کړی، هغه وخت اوس پوره شو او زه یې خپې وباسئ. او حضرت عمر رضی الله عنه چې دی ته فرمایل نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارکو پر رڼا کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وصیت پرې خو اخرجوا اليهود من جزيره العرب، چې د يهود د عربستان نو باسي، د عربو چې کومه جزیره ده چې د هغې حدود نن سبا د یمن نه والې د عدن نه د صنعا نه تر هغه اردن پورې دي، دې ځای کې به نه پاتې کېږي. نو بیا هغه چپ شو. په هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم دی سره دا خبره کړې او خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه رحم دل او مهربان ډېر چې کله د دې مظلومیت ثابت شو او هار یې ومنلو نو بیا دغه ماشومان او د ښځې او د پاتې سړي دی په دې ځای پرېښول، د دې آمدن به خوړو مدینې منورې ته او باقي آمدن راتلو. دې ورځو شپو کې چې کومې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دلته تېرې کې یو ورځ یو یهودنې دعوت وکړو، یهودنې ښځې چې د هغې نوم زینب بنت حارث راځي او سلام ابن مشکم د یهودو سردار دی، د هغه ښځه وه. هغه راغلی وی چې صاحب ما تاسو ته دعوت کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو. د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلق د هغې ښکلي اخلاق دا و چې دعوت به قبلول چې چا به دعوت وکړو دعوت به قبلول. او دعوت کې اصل مقصد د داعی زړه خوشحالول وي. خوراک الله جل شانه سړی ته په کورم کې دی شي چې د هغې نه ډېر بهتر ورکوي. دې ته به نه ګورې چې دا کوم سړی ما ته د روټۍ دعوت راکوي د ده روټۍ به څنګه وي، د چې پخلی کړی دی هغه به څنګه وي، او چې پخلی ښه شوی نو بیا به یې قبلې او چې پخلی ښه نه نو بیا به یې نه قبلې، او چې د غټې سامۍ دعوت وي نو بیا به یې قبلې او چې نه نو بیا به یې نه قبلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د یو مسلمان په بل مسلمان کوم حقوق بیان کړي دي په هغې کې یو حق دا دی و اجابت الداعی، د داعی دعوت قبلول. د داعی دعوت قبلول چې کله څوک دعوت درکړي نو هغه یې قبلوه. په دې نه قبلولو کې امت مسلمه ټوکړي کېږي او په دې قبلولو کې په امت مسلمه کې توحد اتحاد او اتفاق پیدا کېږي. مونږه د دوو فریقینو کې چې چېرته روغې کړي دي په کلي په وطن کې نو چې دشمنیانې وي پکې مړې شوي دي د دواړو تپو د طرف نه او په هغې کې منځ کې روټۍ شوي ده نو هغه روټۍ سره هغه دشمني په مینې او محبت سره بدله شوي ده. او چې کله پکې روټۍ نه شي نو بیا په زړونو کې خیرې پاتې را پاتې وي، یو بل نه ډډه او ترس کوي چې کله په لاره کې یو بل ته مخامخ شي، او چې کله یو د بل په دسترخوان باندې د هغه کور ته لاړ شي روټۍ وخوري هغه د ده دسترخوان ته راشي. دې کې الله جل شانه داسې اثرات اچولې کړي دي، دې کې ډېره دنیا نه. یو قلم ته چاته هدیه کې ورکړي هغې سره چې د هغه زړه کې کوم جذبات ستا په باره کې راپورته کېږي ټول خیرې ووینځلی شي، زړه کې محبت پیدا شي، او یا هغه تا ته درکړي ستا په زړه کې د هغه سره محبت پیدا شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تحادو تحابو تحادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو تمہاری آپس میں محبت بڑھے گی. یو بل ته هدایا ورکوئ ستاسو یو بل سره محبت سیوا کی. دا شی نن سبا په مسلمانانو کې ختمیږي. مېلمه چې راشي د هغه مېلمستیا کول، خپل خپلوان رشته دار عزیزان متعلقین هغوی ته کله کله روټۍ کول او یو بل سره سلام او کلام، ته هغه څخه لاړ شه سلام هغه تا څخه. بعضې صحابه کرام داسې وو چې هغوی به بازار ته تلل نو صرف او صرف د سلام دپاره وتلل. عبدالله ابن عمر صاحب به بازار ته لاړو، ورسره به شاګردو خادم خاص
د بازار د دې سر نه به شروع شو، هغه سر ته ولاړو چې څوک مخې ته راتلل السلام علیکم مسلمان وی وعلیکم السلام، بل السلام علیکم دکاندار، ریړۍ والا، په لاره کې ناس کس، په مخه کې راتلونکي کس سلام بیا شو. بازار هغه سره پورې بلاړو، بیا به واپس رالو، بیا به کور ته لاړو. نو چې کوم به خادم خاص او شاګرد وسره هغه به ورته وایي چې صاحب ته خو بازار ته رالې، تا خو سودا وانه غشته. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به ورته فرمایل چې زه سودا دپاره خو نه وم راغلی. وایي ته څه دپاره راغلی وې؟ وایي زه راغلم چې مسلمانانو باندې سلام واچوم، هغوی په ما سلام واچي. چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ده او د مسلمانانو تعداد کمو، او مسلمانان د روزګار د پاره د ساغشتو د پاره په بازار کې په نسبت د عامو ځایونو ډیر وي، لارې کوڅې به د مدینې خالی وي، څوک بهونه، نو هغه به صرف او صرف د سلام د پاره د دې یو حق د ادا کولو د پاره بازار ته تلو چې زه بل ته دعا وکم دی ما ته دعا وکړي. دې سره د مسلمانانو په خپله کې تعلق مضبوطیږي. بهرحال د یهودنې زینب بنت حارث دعوت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم قبول کو. ویش یا رسول الله ما بیزه تاسو تعالی لکړي، بیزه سره کړي وا آیا ته مخه ته کې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې داسې نوړی اوچته کا. بعض کې روایتو کې راځي چې بیا کې خو، بعض کې راځي چې د جبه سره نږدې کړي وو بیا کې خو. وی فرمایل پدې کې زهر دي. بعض روایتو کې دام راځي وې دې نوړی ما ته وې چې ما مخره ما کې زهر دي، هغه کې خو. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو بل صحابي ناستو په دې دعوت کې شریکو، بشر ابن معرور رضی الله عنه. هغه اوخړی او د نوړیو کې او داغه خېټه تلاړ او دمر خطرناک او تیز زهرو چې څنګه نوړی خېټه تلاړ نو هغه وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ شو. هغه يهودنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغستا او ته تاسو کې چې دا ولې داسې غلط کار دی ولې کړو. د يهودو همیشه دا غي ظاهر یو شانی باطن بل شانی. په ټوله دنیا کې چې څومره منافقانه کردار د يهود کوي داسې بل قوم په حیثیت د قوم سره نه. د دې د خو نه ځان ساتل پکار دي چې کوم ځای کې ته وې زمونږ حکمرانان وایي چې دې کې فایده ده دادی نو دا یاد ساتي چې قطعا د غي د زړه نخیره بغض تیار دشمنی عداوت ستاسو لپاره تر قیامت پورې نوزي. قران کریم کې الله جل شانه فرمایي، قران پاک عداوت او بغض د دې د تاسو سره د دې نزان بچ کوي. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. يهود او نصارا ګوره په دوستۍ باندې ونی سي. نو دوی همیشه داسې کوي چې چرته کې کمزوري وي نو بیا دوی پټ انسان ته ضرر رسي لکه د لستوړي مار، او چې چرته کې بیا زورور شي غالب شي بیا چې څومره وسوي هغه عمره کوي. نو هغه زمانہ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مختلف تاسو ته مخکې تیر شوي د سیرت په دې بیاناتو کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په مختلفو موقعو باندې په لار کې کوی کنسته ده او د الله رسول الله بچ کړي. دې موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچ. يهودانو نه تاسو کې چې دا سې دی ولي وکړ، هغه ته وی چې سیب دا سې مې زکه وکړ، ما وی خو اعتراف کو پکې زهر دا سې مې زکه وکړ، ما وی کته د الله پیغمبر نو خدای وتا خامخا بچ کړي او کچره ته په دې باندې مړ شوي قتل شوي نو ته دروغجن یې او مونږ به تا نه خلاص شو. په دې مې کړي کتابونو لیکلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پرې خو به چې پاسه ځه او د خپل ځان بدلې تی وانه غشته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چا به سره زیاته وکړو نو د ذات بدله به د چانه نه غشته، لیکن چې چا به د دین خلاف ورزي کوله بیا به غصه ته سوکټینګې دي نشي. شمائل ترمذی کې ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان د پاره او د ذات د پاره چانه بدل نه دا غشته. چا وته په مړی کې صادره چولې د راخلې، چا وسره یو شان سلوک کړي، چا بل شان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدل نه دا غشته او بل ته به وی چې مان سه زیاتستا په حق شوی نه مان بدل واخلا.
بل ته به وي لکه د وفات په وخت کې چې څه وخت وفات کېږي مبارک د هغې نه 2 ورځې مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور نه راووتو طبیعت یې لږ ښه شوی و سخته بیماري وه منبر باندې کېناستو او بیا یې وعظ وکړو خطبه بیا یې د هغې نه پس وفرمایل چې زما چا پورې حق وي نو هغه دې راړي او چې په ما پورې د چا حق وي نو هغه دې زما نه وصول کړي نو یو کس ووی چې صاحب دا تاسو نه ما اخیستې وي او دا والی ویراړه جمع یې صحابي ته ووی چې دنه دا وصول بل کس ووی چې صاحب تاسو ما نه په فلانکۍ موقع اخیستې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د بل لپاره په خپل سر قرض راغشتو چې چرته به یو غریب مسکین ونیو نه هر خپله به ورسره نه وي بیا به بل ته وایي چې قرض راکړه چې ده ته ورکړم په لاره کې نو وی چې صاحب زما دومره دي تاسو پورې وی ښه ده ته ورکوئ یو کس پاڅېدو وی چې یا رسول الله تاسو زه په فلانکۍ موقع باندې ما ته ګزار راکړی و په دې تشي کې زه د هغې بدله اخیستل غواړم صحابه کرام دغه کس ته نیغ ګوري چې دا دی څه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فورا وفرمایل چې راشه بدله واخله رسول الله صلی الله علیه وسلم سخته بیماری په منبر باندې مبارک ناست دی او آخري ګړۍ یې پاتې دي د هغې نه پس به د دنیا نه تشریف وړي چونکې د الله د رسول وینا و صحابو کش نشو کولی هغه سړی راپاڅېدو په خلکو د کرالو مخې ته وی چې زه بدله اخلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل څه بدله وی چې تاسو ما ته په تشي کې ګزار راکړه نو زه د هغې بدله اخلم وی چې واخله نو هغه صحابي ورته وایي چې نه هغه وخت کې زما په دې بدن باندې کپړه نه وه بربنډ وم په دې ځای کې مې نیغ ګزار راکړو او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوکو کې ورکړو لکه یو سړي د ته ټوکې ورسره کې لاس ورته نږدې کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د کمیس مبارک پورته کوی ها ما بدن بربند کو ته بدله واخله هغه صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدن سره ونخت الله سره چاپیره کړ او یو سوز له خپل کو چې خې زړه سپک شو بیا رست شو خلک حیرانو چې دې بس کوي هغه وی چې بس ما بدله واغشت نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان بدله هغه چانه نه داغشتي او بل ته معمولی شی دا به وی چې د چا څه بدله یې غدي وصول کی د دې يهودانو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان د بار بدله وانه غشته ځکه چې هغه نه قتل ارسه تیار دي خو چې کله بشر ابن برا رضی الله عنه وفات شو نو دا غي نه پسې دا يهودانو بیا قتل کا ځکه چې کله یو قاتل عمدن قصدن بل څوک قتل کی بے ګناه نو بیا دا غي سزا ده چې دا قاتل به قتلېږي ومن يقتل مؤمنا متعمدا كتب عليكم القصاص پتا سو باندې قصاص فرض دی چې کوم یو سړی لګیا شوی به ګناه بل قتل کړی دی به وجل کی او دا قصاص به د وخت حکمران اسلامی عدالت او قاضي دا غنه د مقتول له ورثاو د پاره اخلي دې د پاره د مقتول ورثاو ته د ګرځېدو د ټوپک ګرځولو ضرورت نشته دا دغه فرض دی په اسلامی حکومت کې چې هغه قاتل راوستي شي او د مقتول وارثانو ته وسله ورکړي شي چې ها دغه سړی دی ستا خوخه د کماف کې او قتلې نو بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خزه بیا قتل کړي دی وجلی د ځکه چې دی قتل کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ځکه او د خیبر سره نږدې یو علاقه و فدک هغه ځکه قبایل حکومتونه وو د فدک چې کوم سردار هغه خبر راواستلو چې کله د يهودو د حالت ولیدو نو هغه چې مونږ مروغه کو او هغه ته پته ولګید چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم يهودو سره يهودي پرې خپل باغ علاقه باندې او غازمه کې وتاواله کې او په دې شرط ژوندۍ پرې خپل چې هغه خپل ټوله وسله او مال جمع کړي نو هغه سوال جواب راواستلو چې سیب مونږ هم په اوماغه معاهده باندې تاسو سره روغه کول غواړو چې کومه تاسو د يهودو سره کړی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې ټیک تا نو هغه خلک د هغه ځای نه منتقل شو زمکي او د هغې مال او جیداد هغه مسلمانانو ته پاتې شو
دا صلحن فتح و فدک نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغې عمدن د خپل خوښې مطابق تقسیمولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې غزوه کې په غزوه خیبر کې بعضې څیزونه داسې وو چې هغه حرام شو. لکه یو موقع باندې صحابه کرام اوږې شي او چې کله د یهودو مال خوراک څښاک څیزونه او حیوانات ځناور لاسته رالل نو صحابه کرامو هغې نه خوړل. دا مخکې ذکر شوي وه چې مال غنیمت نه مخکې د خوراک شی هغه خوړل جایز دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځای کې وکتل نو داسې کټوۍ باندې دي اور ترې لاندې بلیږي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایل چې دا څه شی دی؟ وایي چې صاحب دا د خرونو غوښه ده، حمار خرونه د یهودو خرونه حلال شوي دي او د هغې غوښه پخېږي. د دې نه مخکې د خر غوښه د هغې د حرمت حکم لا نو نازل شوی. پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایل چې دا غوښه حرامه ده او دا کټوې واړوئ او دا لوښي مات کوي. صحابه ورزه کو چې یا رسول الله ټیک ته غوښه حرامه ده خو که دا لوښي مونږ ووینځو ښې صفا کو مانجې کو شوړی کو نو دا بیا استعمالولی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه غوښه یې ټوله واړوله او هغه لوښي چې کوم دی نو د هغې اجازه یې د استعمال ورکو. نو دغه خر چې نن سبا مردار دی کوم چې مونږ په کور کې ساتو بار برداری پې کوو سورلي پې کوو دا په دغه وخت کې حرام شوی. د دې نه مخکې د دې د حرمت حکم لا نو راغلی. دا یاد ساتئ چې کوم شی د هغې حکم د حرمت راغلی دی د هغې نه مخکې په هغې باندې عمل داسې کېدو چې هغه به حلال ګڼله کېدو نو دا په دې بنیاد باندې نه چې دا د الله خوښه ده بلکې د الله جل شانو د حکمت مطابق به د هغې د حرمت حکم لا نو راغلی. دا مطلب یې دی. لکه شراب یو زمانه کې خلکو څکل لیکن د دې دا مطلب نه دی چې د خدای شراب څکل خوښ دي چې د هغه بندګان او د هغه مخلوق د شراب څکي نه بلکې د دین اسلام احکام دا نازل شوي په واره واره دي په کلاره دي. د شرابو او د سود چې دواړه انتهایی حرام شی دی. د سود نقصانات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ذکر شوي او د سود یو روپۍ یو درهم د هغې سزا دومره سخته ده لکه سړی چې د سړي په ژبه نه راځي چې د خپلې مور سره زنا وکړي. دا سود مخکې حرمت حکم په دې لا نو راغلی. بعضې وایي چې دا حلالو حلال دا اصطلاح شرعي ده. علما کرام په دې مجلس کې ناست دي. حلال اصطلاح شرعي ده د دې نسبت یو حرام سیز ته نشي کولی. د حلال مطلب دا دی چې خدای او د خدای پیغمبر وایي چې دا شی خوره وسکه او دا اخلا نه بلکې د دې مطلب دا دی چې د دې حکم مسکوت عنه حکم الا د حرمت نو نازل شوی. بیا یو زمانه راله د حرمت حکم نازل شو. نو د خیبر په موقع د سود او د شرابو د حرمت حکم نازل شوی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی د وفات کېدو نه لږ مخکې تقریبا 8 کاله مخکې د دې حکم نازل شوی او ټول عمر نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم 23 کاله دی. 15 کاله پس یا 20 کاله پس د سود او د شرابو د حرمت حکم نازل شوی دی. نو د دې دا مطلب نه دی چې دا خدای مخکې حلال کړي خو د دې حکم لا نو نازل. لکه دا مونږ چې کوم مزونه کوو د دې مزونو حکم په کلاره کلار راغلی. د رجوع حکم په واري واري سره راغلی دی. د زکات حکم د حج حکم حج لومبی حج چې شوی دی په 9 هجری کې شوی دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په امارت کې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته پیغمبري چې ملو شي وه نو د هغې 23 کاله په دنیا کې تیر کړي دي او صرف یو حج یې کړی دی په 10 کال له هجرت باندې. نو د خیبر په موقع باندې د خرونو غوښه خوړل دا حرام شو. دا الله جل شانو د طرف نه حکم رالو او په دې باندې یو بل سیزم حرام شو چې هغې ته مته وایي. نن سبا زمونږ په دې علاقو کې روافض او شیعه په دې ګن کې مبتلا دي. مته
د دې د حرمت حکم د خیبر په موقع نازل شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا حرام متص شی دی. دا د یو خزینه استمتاع حاصلول دی، فایده حاصلول دی په لفظ د موتی سره. خو یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په زمانه کې متوا چې د هغې د حرمت حکم د خیبر په موقع نازل شوی دی، او یو نن سبا د جاهلیت په زمانه کې زنا وه چې هغې ته متع نه وي، هغه و زنا. نن سبا ورته خلک متع وایي. چې کومه متعه د خیبر په موقع حرامه شوي او د هغې نه مخکې وه، د حرمت حکم لا نور راغلی، د هغه متع ده چې په هغې کې به یو سړي په سفر به لاړو، په کور کلي نه، په سفر باندې. هغه به د میاشتو د کلونو سفر و. لکه ربیعة الرای، حضرات علماء کرام او طالبان پیژني، زمون په کتابونو کې داغه تذکره راځي. د امام مالک رحمه الله استاد دی او غټ محدث دی او فقیه دی. ړومبی په احادیثو کې قیاس، استنباط او اجتهادي رائے د ده چلی دی، ځکه دته نوم مشهور شوی دی رائے. د ده پلار عبدالرحمن هغه ټول عمر په جهادونو کې تیر شوی. د مدینې منورې نه په یو موقع ووتو او دغه ماشوم زوی د خپلې مور په خېټه باندې حملو، او چې پلار یې ووتو نو 28 کاله پس راغلی دی یا 28 کاله پس. او چې کله لاړو نو د زوی 28 کاله چې تیر شي په ماشوم باندې، نو هغه سړی پوخ سړی نو چې کور ته رادننه کېدو نو دا زوی پیدا شوی هم دی او بیا سړی هم دی. 28 کاله 25 کاله به یو سړی بهر و. نو دې دوران کې باغ ته ضرورت پېښېدو، نو کله به په سفر په حالت کې چې کوم دی نو یو زنانه سره د لږ وخت دپاره نکاح وکړه. دې ته به نکاح متع وي. په هغې کې به ورځې متعین وي یو، بل په هغې کې به ګواهانو دوه، بل په هغې کې به د ولي اجازتو درې. او نن سبا چې په عرف کې د خلکو کې کومه متع ده نو هغه متع کې دا څیزونه نشته، په هغې کې یو شی هم نشته، او دا په کور کلي په آبادۍ کې ده. او هغه چې شوي ده نو هغه د سفر په حالت کې شوي ده او د هغې د حرمت حکم نو نازل شوی. نو نن سبا که یو سړی نکاح کوي او دی ووایي چې زه یو ښځې د سره 3 ورځو دپاره نکاح کوم یا 10 ورځو دپاره، نو دا نکاح نه ده، دا زنا ده. ما درکړې ده همیشه دپاره. د جنۍ د طرف نه د هغې وکیل، د هغې پلار، د هغې د نکاح مشر اختیارمن هغه وایي، او چې څوک وایي ما قبوله کړي ده هغه وایي د همیشه دپاره، ابدن ابدا. دا نه چې 10 ورځو دپاره یا د کال لپاره. که یو سړی وایي چې ما قبوله کړي ده خو د 500 کالو دپاره، نو دا حرامه ده. 500 کالو د سړي عمر نی، 0 کالو دپاره مې قبوله کړي ده، دا نکاح نه ده، ځکه چې دې کې توقیت او تحدید رالو. دا حرامه ده، دا موقت ده. او نکاح د وخت تعیین په دې کې نشته، همیشه دپاره. دا بیا خبره ده چې په منځ کې د ښځې خاوند سمی نه راځي، کور نه آبادېږي، طبیعتونه د یو بل په خپله کې لګي نه، ښځه کې نشوز دی، نافرمانه ده، یا کله کله سړی ظالم شي، جابر شي. ښځه سمه ده لیکن هیڅ به هیڅ طلاق ورکړي نو بیا نکاح ماته شي. هغه ټایم کې نکاح ماته شوه، نکاح سر ته رسېدلې نه ده، ماته شو. نقض نکاح دی ته وایي. په طلاق سره ماتېږي، ډېرې خبرې دي، لیکن نکاح د وخت دپاره نه کېږي. نو به هر حال د موتې د حرمت حکم د خیبر په موقع باندې نازل شوی. دې نه مخکې لکه څنګه چې د شرابو حکم په یو موقع نازل شو، د سود حکم په یو موقع نازل شو، د هغه نه مخکې د احد په جنگ کې صحابه کرام چې کله د سحر جنگ شروع کولو نو د جنگ د شروع کېدو نه مخکې شراب څکل، او دا دې دپاره څکلي چې ښه په مړانه جنګېږو چې پروا مني. او شراب حرمت حکم لا نور راغلی، ځکه یې څکلي. دغه خو وجه وه چې کله دا کسان بیا شهیدان شول او بیا د هغې نه پس د شرابو د حرمت حکم نازل شو د احد نه پس، نو مسلمانانو صحابو په خپله کې خبرې شروع کړي. چاوی زما پلار، چاوی زما رور، چاوی زما زوی هغه شراب څکلي او د احد په جنګ کې شریک شوی او بیا شهید شو، د هغه به څه کېږي؟ د هغه په خېټه کې خو شراب پراته. الله جل جلاله حکم نازل کو چې نه، هغه نه ده، حرام الذي چې کله د هغې د حرمت حکم نازل شي پس د هغې نه بیا اوس کل نو اوس د په حرامو باندې دی د ګناه مرتکب دی.
او چې کله د حرمت حکم نازل نشوي دا په اباحت اصلي باندې دي مخکنه چې څنګه نو دغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیبر په موقع اعلان وکړ بیا یو جنگ راځي غزوه اوتاس دا دومره خطرناک شی دی متاع چې د دې د حرمت حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل نه دی بیان کړی د دې حکم یو ځل د خیبر په موقع نازل شوی دی بیان کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د غزوه اوتاس په موقع بیا په فتح مکه کې بیا په غزوه تبوک کې بیا په حجۃ الوداع کې 15 ځله اعلان شوی دی بارک بیا د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې هغه ټول خلکو ته عام اعلان وکړو چې کنن پس داسې قسم ته نکاح چا کړي نو زه به هغه ته سزا ورکوم او خلکو ته به د عبرت باعث ګرځوم مخامخ به خلکو په مخ کې هغه ته سزا ورکوم او په دې پنده کې صحابه کرام موجود وو کبار تابعین موجود دي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه موجود دي چا په دی باندې نکیر نه دی کړي نو دا حکم تاکیدن در تاکیدن بیا دا نازل شوی مکه فتح دوران کې غزوه اوتاس کې ځکه چې بعضی خلک ناخبر او په دې کې مبتلا وو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا اعلان وکړ په فتح مکه کې چون کې خلک مسلمانان شو ډیر او جمع درنوا پاغه کې د خانه کعبه دروازه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نور اعلانات کړي پاغه کې دا یو اعلان کړی دی چې متع حرام ده بیا د حجۃ الوداع په موقع کې جمع د فتح مکه نه هم ډیره زیاته لوی و پاغه کې اعلان شوی دا غي نمخ کې په غزوه تبوک بیا حضرت عمر رضی الله عنه د صحابه په مخ کې په دې باندې اجماع کړي لکه څنګه چې نور بعضی امور باندې اجماع شي نو بهر حال نکاح چې کله یو مسلمان د بل مسلمان سره کوي پاغه کې نه صرف دا چې د یو الک او داغه د کورنۍ لپاره د خوشحالي مقام وي بلکې د جنۍ او داغه د خاندان لپاره د خوشحالي مقام چې هغه په عزت سره په درناوي سره د مسلمانانو په وړاندې هغه چې کوم دینو د الک کور ته هغه په عزت او په قدر سره بوزي دغه وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عزت تشبیه د قبر د صاحب قبر مؤمن په حالت کې د عزت او د آرام تشبیه د ناوی د آرام او د راحت سره ورګړي ده چې کله مؤمن مسلمان په قبر کې خو دې شي او دنه منکر نکیر تپوسو کی او دې جوابونه ټیک ټیک ورکی دا منکر نکیر دته وای چې زمونږ هم دغه ګمانو چې ته مونږ ته درست جوابات راکې ټیک جوابات براکې او بیا وته فرمایي چې نم کنومت العروس نم کنومت العروس سملا دا سه سملا لکه څنګه چې ناوی سملی او ناوی ټولو ته پته ده چې ناوی کله د لکور تراشي ځلمی کور تراشي دا پرتاینو که پکور کې شور وی که پکور کې درز غوبل وی که پکور کې څوک لوخي ماتای که پکور کې چرته اور لګي چرته وځي کې څوک به مړ کی لیکن دا د خپل ځای نه پاسي د دې راتلل دومره د قدر او د عزت او په موقع کې دا شي نه پاره کې څوک نوم نشي غشته یو سړی دا نشي ویلې چې زما لور ته یا زما خور ته فلان کې سړی راغله وغه سره متاو اپټای نو نکاح دغه یو صورت الله جل شانه د خلقو د پاره جایز کړی دی تر ابد الاباد قیامت پورې قران کریم کې الله جل شانه د دین علاوه د استمتاع چې څومره صورتونه دی غټول حرام کړی دي او یو ځای الله پاک فرمایي چې تاسو وس کیږي نو د یو نه د دوو د دریو د سلورو سره نکاح کوي د سلورو نه سیوا اجازه نشته دی په یو وخت کې په یو نکاح کې ساتل او دغه رنګ د دین علاوه یا وینځه او یا نکاح بحث دا غین علاوه بل صورت نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیبر نه را روان شو په لار کې یو دوه علاقې راتلی هغه هم فتح کې مسلمانان یو وادي القرى او یو تیما دا دواړه فتح کې او دغه مال غنیمت هغه مسلمانانو راغون کو د کفارو ته شکست ورکو په دې موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام چې داغه کار داو چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د سورلۍ انتظام کولو د سفر د پاره بس وسورلی وته سموله په اوخ به وته کی جاوت رړله او بیا چې به اوخ تیار کو سورلی به تیار شو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله راضی په باندې سوار شي مختلف صحابه په مختلفو موقع باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدمات او مختلفه
خدمت او اقسام تقسیم کړیو شابه کول چا په خپل خوخه. دا یو غلامو مریو د دنوم مدعمو چې څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره اوخ سازولو د سورلې د پاره کې جاوی په کې خوا ناګهانه یو غشه رالو او پته نه لګی چې غشه د کوم ځای نه راغله. په عربی کې په احادیثو کې دا چې غشي ته سهم غرب وای پته نه لګی اغرالو دا مدعم په باندې ولګیدو او هغه ځای کې مړ شو. صحابه وې چې جنت تلاړو مدعم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه د هغه صادر په یوس کې زه د وینم چې د په جهنم کې بسوځي کوم صادر چې د په مال غنیمت کې پټ کړو. یو موقع باندې د صادر غشته هغه یوچت کړي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا غي په وجه بده په جهنم کې سوځي. دا حدیث مبارک اوسم شتا په صحیح بخاری کې او دا سه بسیار په سونو احادیث دي په زرګونو احادیث دي چې د یو معمولی سیس په وجه باندې د یو کس نه به تپوس کېږي د قبر د عذاب تذکره شغلی. حدیث مبارک کې صحیح روایت کې د قبر د عذاب تذکره ده دا غي باعث ګرځي او د بول نزان نه بچ کول. بعضی سړی پتلونی اچولې چې څنګه بولو کې متیازي لکه انګريزانو په شان په ولاړی بیا غې نه پس چې کوم دینو پتلون راکاږي او نه استنجا او نه د بولو دراوتو انتظار. دی کس ته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دو قبرونو پاغي کې عذاب و اما هذا فقال لا يستتر من بولي. دا یو سړی چې په عذاب کې مبتلا دی د بول نزان نه بچ کول. بول نزان نه بچ کول لري چې ته بول اوکي او دا غې نه پس لوټا او نن سبا دا کاغذ ټیشو پیپر استعمالي کې دا استعمال نه کې ساس کی ختم نشي او ته بس بګ او پرتګا خو تړي روان شي او په پتون باندې د ساس کی ساسي بدن د نجس کیږي بلماز کیږي او کپڑے د بلماز شوی د اهتمام نه کې د دې سړي د بار د قبر عذاب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سيزونه ټول بیان کړی. مونږ نن سبا د دې سيزونو دامو په مزغو کې راځي نه وجه دا چې ټوله معاشره په ګناهونو غټو سره داسې ککړه ده چې عام خلک په دې کې مبتلا دي. نو چې کله دا بیان شي نو ذهن نه اخلي ذهن ټول لاغه معاشره سره یو شوی دی چې فلان کې خدا کې فلان کې دا کې فلان کې دا کوي او ما دا وکلتا دا وکل نو تا تم سزا دا فلان کې دا کوي نو هغه غټه سزا ده. او بعضی ګناهونه داسې دي چې هغه سړی کفر ته ورسي چې د اوري او د ویني نن سبا خو په اچا باندې دا پټه پاتې نشو چې دا ګناه ده دا سود حرام دي دا سه طریقې روته چې د دې سيزونو د حکمونو د حرمت او د حلت د احکام سړی ته په بړستن کې په دې وګونو کې ورننوزي. مختلفه طریقې راغلي څوک نه خبره نه پاتې کی او دې چې کله بیا باغې باندې عمل نه کوي دا غینه توبه نو واسینو دا موثر دی. او اصرار علی الاسم علی الكبائر علی المعاصی یفضي الى الكفر چې کوم سړی ګناه د پاسه ګناه کوي ګناه د پاسه ګناه کوي او توبه نو واسي دا کفر طبيعي. او یاد ساتي مایوس کېږي ما چې کله د ګناه وشو او په اخلاص سره توبه وباسي نو دا د کفر نه بچ کی توبه. او یا زله د ګناه د ورځې وشو خو توبه دی او یا زله استیدا نو دا د کفر نه بچ کی مایوس کېږي ما خو توبه رښتینی توبه. اول ورځ ما څخه یو نوجوان رالو ما ته وی چې ما نه ګناه کیږي سری ټیټ کو رنگ وهله ما ته توبه وباسه به وی چې توبه می استیدا ما ته لاړ شوس بیا وباسه جمعه ته لاړ شو وخت د مزنه د مازیګر او د ماخام ترمنځ وختو مسالات توبه خو نشي کوله خو لاړ شه الله ته وجاړه یوازې کینه چې الله ما نه ګناه شي خدای معاف کوي ما یوسکیږه ما هغه بیا نه پاسه د ما ته وی چې نه بیا می استیدا یو درې سلور زله چې ما ته پاسه زما د خوانه چې په کوم طرف ځي چې کله یو سړی داسې شي چې هغه وی چې ما توبه استیدا نو بل لار نشته صرف دغه یو لار د توبه. که څوک وایي چې دا به زه معاف کوم ما ته دومره پیسې راکړه یو 50 روپۍ راکړه یو ګناه به ته معاف کوم د چا پلار نشي معاف کولی ځکه چې ګناه دا د الله جرم دی او د خدای جرم صرف خدای معاف کولی شي. تا زما شوتل ریبلې دی او ته معافي د بل چا نه غواړې نو که ته ټول دنیا نه غواړې چې ما نه معاف کړې نو نه معاف کېږي چې تر څو پورې ما نه معاف کړې ځکه چې جنایت او جرم دې زما کړې زما شی دی وړې دی بل به څنګه معاف کړي.
معصیت او ګناه د الله جل شانه ګناهګار سړی د خدای مجرم وي، جرایم پیشه. شراب اسکلی دي د چا یې څه نه دي وران کړي لیکن د خدای مجرم دی. غل هم د الله مجرم دی او هم د بنده مجرم دی. د یو نه مال وړی دی او د خدای پاک نافرمانی کړي ده، نو دی به هم د بنده نه معافي غواړي، هم به د الله نه معافي غواړي. ځمکه د چا لاندې کړي ده، هم د الله مجرم دی، هم د ځمکې د خاون مجرم دی. دی به د دواړو نه معافي غواړي، د الله ته به توبه وباسي، د هغه نه معافي غواړي. حدیث مبارک کې راځي چې دا کسان چې کله دنیا کې معافي نه غوښتي او دغسې لاړو، دا خان دی، دا زورور دی، دا ایم این ای دی، دا ایم پی ای دی، دا د کلي ملک دی، دا بدماش دی، دا پټواري دی، دته لټه معلومه ده په هغې کې ځمکه د بل نه لاندې کوي، او دا بدماش دی په زور باندې د خلکو نه شی اخلي، دته په ورځ د قیامت پته ولګي. د ټول خلک به د ده نه چاپېري، الله جل شانه عدالت به یا الله د دې سړي نه ما ته خپل حق واله، زه دې سړي ته حق نه پرېږدم. څه حق دی دی زما نه یې پوله پټېله نه کړو، ما ته یې کنزل کړي وه، زما نه یې سپېړه ایستي وه، زما سره پیسې امانت کړې وې په هغې خوندې شوې وغیره ته نه راکولې. دا ټول به راځي. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل تاسو مسکین او فقیر پیژنئ؟ صحابه ورته وکړو چې یا رسول الله او مسکین دی ته وایي چې چا سره دینار درهم نی او کور یې نی ځمکه یې نی، دا مسکین دی؟ وایي چې نه، مسکین په حقیقت کې د الله په نږدې هغه دی چې په ورځ د قیامت به راشي، د یو نه به ځمکه لاندې کړي، د بل نه به دینار، بل به وهلی، بل ته به کنزل کړي، د بل به بېعزتي کړي، بل به قتل کړی، بل به زخمی کړی، دا ټول به راشي. دی به وایي چې یا الله د دې سړي نه موږ ته حق وصول کړه. بیا به د دې سړي نیکۍ دی ته ورکولی کېږي. نیکۍ هلته حق د قتل، حق د قتل په صورت کې نشته، وجل نشته، هلته دنیا کې دي. هلته چې حق وصولیږي د قاتل نه، نو د قاتل چې څومره نیکۍ وي هغه ټولې به راواغېستی شي، هغه به مقتول ته ورکړی شي. هلته چې د ځمکې بدله وصولیږي نو د پیسو د ځمکې په شکل کې نه چې یو سړی به وایي زه پیسې ورکوم، نه، هلته به نیکۍ راغشتی کېږي او نیکو په زور باندې ته جنت ته ځې او د جهنم نه خلاصېږي. او چې نیکۍ دې ختم شي او ګناهونه دې پاتې شول نو بیا به جهنم ته ځې، د جنت نه ختم شي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو وایي جنت ته نه، د صادر پټ کړو په مال غنیمت کې، او مال غنیمت کې زما عزتمنو دا د یو کس مال نه دی، مال غنیمت مشترک مال دی د ټولو مسلمانانو. نن سبا مشترک مال اغشتل خلکو ته داسې اسان دي لکه د مور پی، ځکه چې یو سړی نه اخلي نو هغه سره خو جنگ راځي، جګړه راځي. مشترک ته بجلی ده، ګیس ته، د قوم پیسې دي، د یو مشر لاس ته رالی او 1 کروڑ روپۍ رالی او 50 لاک د په بډه ووالی، 50 لاک یې ولګولې. د یو ایمان خو څوک تپوس کولی نه شي ځکه د یو کس حق دی نه. نو تاسو اندازه ولګئ مال غنیمت مشترک حق ته، او د یو صادر په پټولو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سړی به جهنم ته ځي. او ته بیا د مشترک بجلی نه په کور کې په هر کمره کې 15 کمرې دي، ته په 15 کمرو کې سیګان لګولي. په دې علاقه کې هر ځای کې شته، دې علاقه کې شته. یو طرف ته د وابډا والا حکومت انتهایی ظالم او ظلم چې د یو سړي د 2000 روپو د 2500 روپو خرچه شوي ده، د په هغه باندې راولي بل 13000 مونږ بل ورکو، نو خرچ شوي د 3000 روپو را باندې راشي بل 13000. دا ظلم دی. خو د دې وجه نه زه کونډه نشم لګولی ځکه چې دا پردی مال دی. په دې کې د کونډې رنډې د یتیم د مسکین د هر چا برخه ده. دا چې چا ما سره کړي دی هغه ظالم دی، او چې زه د چا بجلی استعمالوم دا د هغه ظالم نه ده، د بل چا ده، دا د مسلمانانو ده، دا د یتیمانانو ده، دا د کونډه رونډو ده، دا د مسکینانو ده. او تا چې کونډه لګولی دی او په هر کور کې دی ایسی لګېدلی دی او ستا پخلی اوړي په جمي په هیټر باندې کېږي، تا نه به الله جل شانه تپوس دی حکومت ظالم نه به هم تپوس کېږي، دی وابډا وال نه به هم تپوس کېږي چې څوک ظلم کوي. ښه خلک پکې هم ډېر زیات شته، موږ لیدلي دي چې هغه ځان ساتي او بد پکې ډېر زیات دي، او دغسې به د ده نه هم تپوس کېږي چې کومې ظالمانه استعمالوي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خدمت کوي یو سړی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدمت هغه د جهنم نه خلاص نه کړي، د خپل جرم په پاداش کې د یو صادر په غلا کې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جهنم کې دی، بل سړی به څنګه بچي. الله پاک دې موږ ته د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا